کتونکو علب خان شیرپو یم ولاړ یم په استانه کې چېرته نه چې موږ دې وخت کې ما چې کوم دی نو د شپېتو کلو پورې چې کوم دی نو فوډ ډسټریبیوشن وکړو ځای خلکو ته وایم چې خلک به انتظار کوي دلته کې صرف و تاسو وینئ نو دې وخت کې کپړه ده نوې کپړه ده قیمتي کپړه ده خو بیا هم مولانا محمد شفیق صاحب وایي چې یاره دا دونه ورځې کار وشو پوره 15 ورځې فوډ پیکج ما د کروڑه روپو تقسیم کړ داسې زموږ صحافیانو ملګرو په تنګي کې چې کوم دی تقسیم کړ په رزړو کې تقسیم کړ رفاقت ملګري محبوب ملګري اختر حسین دغه شانتې نصر الله خټک دغه شانتې دې ځای نه خپل ټیمونه روان دي نو خلک به تمه کوي چې یاره دا دي هغه دي نوې فوډ چې نه راغلی تر هغې پورې چې کوم دی نو خلک دلته هم راځي نو هغوی ته زه دا وایم چې دلته راتګ کوشش مه کوئ خو کپړې دي کپړې د چا نه وي نو بلکل اطلاق کولی شي چې هغه کلي ته کپړې ور وړو کتونکو دا تحریک لبیک کارکنانو چې دا کمې کپړې را لیږلي دي نو څه نوي دي او څه د کچن کې چې څومره سودا ده نو هغې ټوله راغونډه کړې ده او ګاډي کې ور اچولې ده لکه دا مې پکې کتل چې وږي دا په ګوتۍ کې ښه دا بوجۍ نه ده په دې بوجۍ کې چې کوم دی نو د وږو پورې د ستنې پورې د خلکو ګونټونه ستنې دا څیزونه شړشم و تیل لکه دا پکې دي که نه دا وګورئ جي دا پیکونه دا کمبلې چې کمې دي نو دا خالي شولې دا وګورئ جي دا پیزار دی موږ به دا پیزار تقسیمو او ورسره چې کوم دی نو کپړې به تقسیمو راشه که نه مولانا صاحب دی خوا ته دا خلکو دا دغه کوي دا 15 ورځې مسلسل دغه وشو که نه نو زمونږ خلکو ته دغه وایو چې دې وخت کې مونږ سره صرف کپړې دي او انشاءالله دا به کور ته ځي بسم الله الرحمن الرحیم عظمت چاچا دلته نه چې کوم دا سامان تقسیم شو د مولانا محمد شفیق امینی صاحب په مشرۍ کې نو الحمدلله ډېر سلاړل او زیم انشاءالله او دا نه چې یوازې دا کپړه او یا پیزار په دې کپړو کې چې کوم دی د 3-4 هزار روپو پورې داسې دغه شته دی یو سوټ دی ښه دغه شان تاسو دا پیزار وګورئ په دې کې چې کوم دی قیمتي فیزار باټا فیزار بهترین فیزار غټ واړه ټول دا پکې شته دی دغه شان چې کوم دی نور هم زیات مزید سامان چې کوم و د 15 ورځو کې علب خان صاحب تاسو ته وویل چې د 80 کلو نه زه هم زیات به تلي ځکه اواده کړي دي نور د دې ځای نه هم چې کوم دی داسې کسان راغلي دي اکثر سوزکي د کړي زموږ نور سره ټیمونه هغوی هم ډېر لوی مال تقسیم کړ او الحمدلله شفیق صاحب چې کوم دی هغوی نور هم کوشش کوي بدفوره او لګی دي د 100 پورې انشاءالله چې هغه وایي دا کورونه هم چې د چا زیات خراب شوي د هغې دپاره هم چې کوم دی کوشش کوي لګی دي او انشاءالله نور مزید به هم کوي او د علب خان صاحب هم موږ ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې سحر راشي او ماښامه پورې غریب لګی خپل زیات کارونو نه ټولو له مکمل بایکاټ کړی او دلته لګی خپل ګاډه ورسه دی د صاحبانو په تعاون باندې هغوی هم چې کوم دی شپې ورځ ته نه ګوري منډې ترلې جوړې کړي او هم د دې غریبانانو دپاره هر چې کوم دی هغوی دا وایي چې وروره تاسو کوشش وکړئ چې کوم ځای کې هم سیلاب څوک ځپلي هغوی ته خامخا مزید سامان ورسوئ او د صاحب د طرف نه لله فی الله کار دی دا نه چې یاره دا پلانکي پارټي ده او دا نه لله فی الله کار نه د اوټ دپاره نه څه سیاست دپاره دغه خبرې پکې الحمدلله نشته دی او انشاءالله نور هم چې کوم دی مزید به هم مخکې به شفیق صاحب چې کوم دی هغه وایي دا نه چې ما پورې زما زندگی وي ما کیسه وي انشاءالله د غریب رور سره به په هر میدان کې زه ودرېږم د هغوی سره به امداد کوم د هغوی سره به مرسته کوم انشاءالله به ټول عظمت چاچا راشه که نه عظمت چاچا ته څنګه راغلی او تاسو ولیدل او څه به وی بسم الله الرحمن الرحیم زه تا سره زه رابطه کې وم تا په ریډیو پروګرام وکړ او ما راته پکې کالم وکړ چې کله تا په ریډیو باندې پروګرام کو نو زمونږ مولانا محمد شفیق صاحب خبرې تاسو وکړلې نو ما په لومړي ځل دا خبره واورېده بلکې تا 15-16 ورځې ته د دوی په دې حالو ځلو کې نښتې او شپه ورځ منډې وې
مولانا محمد شفیق صاحب دا د ډېرې غټې هستۍ کورنۍ سره تعلق ساتي او هغه خاص د الله رضا لپاره دا هلې ځلې کوي، منډې وایي. زه خپله چې کله خبر شوم علم خان شیرپو ته بیا ما د شپې ټیلیفون وکړ چې علم خانه دا ډېره بهترینه کورنۍ ده او چې دوی د الله رضا لپاره منډې تړلې وي نو ما هم د دې خدمت مقرره کړه، نور مې وس نه کېږي خو چې زه پکې خپل خدمت وکړم خاص کر د الله رضا لپاره. نو دا موږ پرون راسې زه چالو شوی ما زه پرون دوی سره ګرځېدم چې کوم کلو ته لکه پیکیج رسېده هغه رسېده او نور به هم کوي که خیري. مولانا محمد شفیق صاحب خاص د الله رضا په لالچ باندې نه کوي، بس د خپل علاقې د خپل ضلع 400 مسلمانان او پښتنو وروڼو سره خپل وس دس کوي چې څونه وي هغه کوي، اوس هم کوي او مزید نور هم را روان دي. کیدای شي د دې نه قیمتي وس او دس راشي او هغه زمونږ د وروڼو خویندو سره وکړي. نو زه تاسو ټولو وروڼو ته وایم د ضلع 400 خلک چې څونه دي دې کې د مولانا محمد شفیق صاحب وړومبی کردار دی، دویم ورپسې زمونږ د دې بچنګي کردار دی چې دې دا خپله ضلع 400 راټینګه کړې ده. که هغه زیمه که هغه مالدار سړی دی خو ورځي او هغه ته کیني او خپله د حق آواز اوچتوي. علم خان شیرپو د خدای پاک په دواړه جهانه سره خپل خاندان سره وبخي چې زه د ده هلې ځلې کورم او دې د دې قوم لپاره او د دې پښتنو لپاره کوم د سختۍ تېرې کړې کوي. غټ سړي ته لاندې وځي، بدماش ته لاندې وځي، غریب لپاره دې منډې وایي. نو زه تاسو ته ټولو ته دا خواست کوم چې مولانا محمد شفیق صاحب دا د ډېرې غټې هستۍ سره تعلق ساتي، دا د لالچ خبره نه ده، تاسو سره ښېګړې کوي او د ده دا ښېګړه مه هېروئ، ده ته دعاګانې وکړئ او ورسره زمونږ دې واره ته ډېرې دعاګانې کوئ چې دې خلک یې خوارې کړي دي او دا مستحق خلک ګوري او حق ځای ته دې ځان رسوي او دا پیکیج دې ورکوي. نو دا محنت د دې علم خان شیرپو دی، باقي نور کار ټول د مولانا محمد شفیق صاحب دی. تاسو ټولو مسلمانانو وروڼو ته زما دا خواست دی چې بس دوی ته ډېرې دعاګانې کوئ او دوی په نظر کې وساتئ. که کله د دوی د خدمت موقع راغله چې هغه خدمت ولا تاسو هم دقه شان په نره پاس کې. ډېره زیاته مننه ګران اورېدونکو. مولانا محمد شفیق صاحب تحریک لبیک چې دا کم کردار ادا کوي بیا په موږ باندې کم اعتماد دی او هغوی سره دا غم دی چې یاره کارکنان زما ستړي شوي دي تاسو دمو کې خو موږ ورته سوي نه ځي، موږ به انشاءالله کار کوو او دا به خلکو ته رسو. نو انشاءالله چې نن خلکو ته به ځي کپړې ځي پیزار ځي یا نور څه دغه وي نو دې وخت کې پوټ پیکج ډېر بېسیاره ولاړه نو انشاءالله مخ په وړاندې به ځو زموږ سره اوسئ.